I understand the plight of Afghanistan is highlighted by my dear friend Prime Minister Modi. Afghanistan is suffering. Afghanistan remains a strategic partner of India, and thus we consider Haibat-Ullah as a partner of Israel. Afghanistan is doing its best to fight terrorism inside South Asia and requires all the support possible. For this, we shall be announcing a special aid package for Afghanistan on the request of Honorable Prime Minister Modi. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو یو بیان کړی دی او په هغه بیان کې هغې دا خبره کړې ده چې په دې وخت کې په جنوبي ایشیا کې د دهشتګردۍ خلاف افغانستان ولاړ دی او افغانستان برپور کوشش کوي او افغانستان د بهارت سره پارټنرشپ کوي او د هغې سره ښه تعلق دی. نو دا داسې ده چې د دې تعلق دا د اسرائیل سره دی. نو په دې بنیاد باندې او د وزیر اعظم نریندر مودي په درخواست باندې موږ د افغانستان دپاره د پیکج اعلان کوو. پیکج اعلان څه دی؟ پیکج اعلان دا دی چې هغه ته به موږ د حملې د کولو دپاره میزایل ورکوو. دغه رنګې به موږ د هغې سره په اسلحه کې امداد کوو. دا امداد به په څه کې او د چا خلاف به دا به د افغانستان سره امدادي او د چا په خلاف به د پاکستان سره. پاکستان څوک دی او افغانستان څوک دی؟ دواړه مسلمانان ملکونه دي، دواړو کې پښتانه اوسېږي، دواړه کې مسلمانان رونه اوسېږي. او امداد څوک کوي؟ یهودیان کوي. او الله رب العالمین څه فرمایي؟ الله رب العالمین فرمایي په قرآن مجید کې چې د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې د ټول نه سخت هغه یهودیان دي، والذین اشرکو، او بیا هغه کسان دي چې هغه شرک کړی دی. الله رب العالمین څه فرمایي مسلمانانو ته چې انما المؤمنون اخوه، مسلمانان دا خپل په منځ کې رونه رونه دي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینه اشتکا کله. مسلمانان دا په شان د یو جسم او د یو باډی دي. که چېرته په دې کې معمولی یو اندام ته تکلیف وي نو د دې نه به دا بل اندام دا به بېقراري. او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الکفر ملت واحده، کفر دا ټول یو ملت دی، دا ټول یو یونټي ده، دا ټول د یو بل سره همدردي کوي، د مسلمانانو په خلاف یو د یو بل سره ودرېږي. خو لیکن مسلمانان په دې باندې نه پوهېږي. پاکستان امریکې خپل په اعتماد کې اخیستی دی. د پاکستان وزیر اعظم زی ټرمپ د هغې مدد کوي او زموږ استاسو نیوز او زموږ استاسو سوشل میډیا او الکترونیک میډیا او پرنټ میډیا دا ټوله چې دی نو د دغې نه ډکوي وایي چې یاره زموږ رب او زموږ چې کوم ټرمپ دی هغې زموږ د وزیر اعظم تعریف وکړو. دا تعریف د دوی په دې باندې بیکګراونډ باندې د دوی یو سوچ پروت دي، دا تا په اعتماد کې اخیستل غواړي، دا په تا باندې بیا ډېر کارونه کوي. نو دلته کې افغانستان چې دی نو هغه بهارت په اعتماد کې اخیستی دی او د پاکستان په خلاف یې جنګوي. دغه رنګې امریکا هغې پاکستان په اعتماد کې اخیستی دی او د افغانستان خلاف یعنی دواړه مسلمانان د یو بل سره جنګیږي. نو دا زموږ استاسو شریعت، زموږ استاسو اسلام او دغه رنګې عقلي او علاقایي سطح باندې که په دې باندې موږ تاسو سوچ وکړو دا زموږ استاسو دپاره د تباهۍ یو ذریعه ګرځي. لکه څنګه چې لیبیا، شام، دا زګین او دا مسلمانانو سټیټونه دا ختم شو، تباه او برباد شو په خپل منځ کې د اختلاف د وجې نه، په خپل منځ کې د طاقتي قوتونو د غلط استعمال د وجې نه موږ او تاسو د مختلف قوتونو سره ځان چې دی نو شامل کړی دی، خو هغه خپل منځ کې په موږ او تاسو باندې لوبې کوي او په موږ او تاسو باندې کیل کوي او موږ او تاسو ختموي او تباه کوي. خو لیکن مسلمانان په دې باندې نه پوهېږي. پکار ده چې پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې که خپل منځ کې د دې خبرې نشي کېدلی نو چې کوم امت مسلمه یونټ دی او د امت مسلمه کوم سربراهان دي او مشران دي پکار ده چې هغه په اعتماد کې والي، هغوی راشي او د دې یو ممکنه حل هغوی تجویز کړي او د مسلمانانو په دې ملک کې چې کوم بدامني ده، د مسلمانانو چې د یو بل سره کوم اختلافات دي، دغه رنګې افغانستان کې چې کوم هغوی چې کوم اقدامات دي د پاکستان خلاف یا پاکستان د افغانستان خلاف کوم اقدامات کوي نو د دې ممکنه کوشش وشي او دوی د په یو ټیبل باندې کېنولی شي او دا چې کوم شکوک او شبهات دي او دا چې د دوی په خپل منځ کې
دا کم اختلاف ذریعہ ده دغه څیزونه دې ختم کړی شي او د یو بل سره د اخوت او د محبت هغه سبق یو بل ته ورکړي. کفر خلاف دی ټول تیار او یو شي دا کفار دا مسلمانان دا آرام ته نه پرېږدي او مسلمانان چې دی دا خپل په منځ کې جنګي او مسلمان په دې باندې نه پوهېږي چې دا دشمن زمونږ نه څومره لویه فایده اخلي او مونږ خپل په ځان باندې نه پوهېږو.